نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نمازت منو مسلمانان ورونو په تیر شوي درس کې د حضرت امام مهدي علیه السلام د رکن د مقام په منځ کې د بیعت تذکره تیره شوه. نن درس کې د حضرت امام مهدي علیه السلام د بیعت نه مخکې یو واقعه ده چې هغه په حدیث مبارکو کې راغلی ده، د هغې تذکره کیږي او هغه دا چې د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یکون اختلاف عند موت خلیفہ، یعنی اختلاف په پیدایشي د یو بادشاہ په مرګ باندې درې کسان به د غیبه اختلاف پیدایشي، هر یو بدا بادشاہ نه پس د تخت بادشاہت داویداری، یو بوي چې زه دا بادشاہي کاما دا تخت زما دی، بل بوي چې دا زما دی. دا درې کسان به د یو بل سره په دې باندې جنګیږي. نو په دې دوران کې یو کس په د مدینې نه مکې ته وتښتي. نو د مکې څخه خلق په عادت راشي او د خلقو په اصرار باندې په منت سماجت باندې با د نه غواړي په دروکن د مقام په منځ کې بعد د بیعت وکړي خلقو سره. دا څوک دی چې د مکې نه د مدینې نه مکې ته براشي؟ نو دا حضرت امام مهدي علیه السلام دی. لکه څرنګه تیر درسونه کې هم دا خبره او دا حدیث مبارک په تفصیل سره تیر شوی دی چې حضرت امام مهدي علیه السلام په تلاش کې چې کم حضرات تلی دی او د امام مهدي علیه السلام په تلاش کې دي او ګوري په دغه صفات باندې متصف شخصیت، په دغه علامات باندې متصف شخصیت ګوري چې امت ته نجات میلاو شي او د نجات یو لار کولاو شي. هر طرف ته چې نو بل سلار نخکاری د امت مسلمه د عروج او د دې د ظلم او د ستم نه د وتلو بل سلار بنخکاری. واحد د یو لار وي چې د کم شخصیت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې خوشخبری ورکړی ده، نه چې هغه شخصیت تلاش کړی شي او هغه ته د مسلمانانو د مؤمنانو د اختیار بادشاہت او امامت میلاو شي چې مسلمانان ته د دې ظلمونو نه او د دې ناانصاف صورتحال نه د دې ظلم او ستم نه نجات میلاو شي. نو دا به امام مهدي علیه السلام مکې خلق، یعنی دغه او علما دا به د حضرت امام مهدي علیه السلام به نه غواړي، د بار اوچتولو ته به تیار نه وي او د به دا نه مني چې زه مهدي ما، د به انکار کوي، د به انکار کوي د دې خبرې نه چې ستاسو مطلوب شخصیت زه نه یم. خو چون کې دا علما دی به خبري د هغه علامو نه کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښودلي دي او علامات شخصیه، علامات زمانیه به هم دې ته معلومي، ځکه به دې هجرت کړی دیو په تلاش کې وتلی د دغه علاماتو په بنیاد باندې. نو په دغه علامات شخصیه باندې متصف شخصیت چې دی عمومي د امام مهدي علیه السلام هغه به انکار کوي او خودي به په هغې باندې مطمئن شي. ټول علامات په ده کې ثابت دي، پوره دي. نو د رکن او د مقام په منځ کې به د نه چې دی نه بیعت واخلي. نو چې کله د امام مهدي علیه السلام نه
بیعت واخلي. نو روایاتو کې راځي صحیح مسلم کې د الحارث ابن ابي ربيعه عبد الله بن صفوان رضی الله عنهما دی یو حدیث نقل کړی دی د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خواته دی رالو. نو دا راوی د حدیث وی چې زم د دې سره ومه د دواړو حضراتو د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها تپوس کی د هغه لخر په باره کې کم چې په پزمکه کې خصب کی پزمکه کې به ورننه وځي. نو ودا تپوس دی په هغه وخت کې کړه و کله چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه خلاف جنگ شروع و. نو حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو پناه اغستون کې بعد د بیت الله شریف پناه واخلي. ان دنیا به پری دی هغه ځای خپل ټیکانه جوړه کی. نو د خلاف په یو لخر ولېګلې شي یو ظالم بادشاہ چې هغه ته په حدیث کې سفیانی ویلې شوی دی چې دا به د امام مهدی علیه السلام یو مخالف کرداري نه د با یو لخر راولي چې هغه لخر کله د بيدا مقام تر ورسی نو پزمکه کې به ورخصب شي پزمکه کې به ورنه نوځي. نو د صحابي وی چې ما تاسو وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا حدیث بیاناو نو صحابي ما تاسو وکړه چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې پزمکه کې دا لوی لخر خصب کیږي نو دا هغه چا څه حکم دی کم خلق چې د دې لخر حصہ نه و خدای او حاجت او ضرورت په بنیاد باندې دغل د کتلی وو نو دی به سرم خصب کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دی هوبا ور سره خصب کیږي په دغه وخت او قیامت کې به بیا د دې حشر هغه د دې سره نه لکه د نیت دا د امام مهدی علیہ السلام مخالف راتل نو دغه ضرورت او حاجت دغه د پاره دغه لخر په خوشا کې ګرځېدو را ګرځېدو نو د خصب شو خو قیامت کې با د خپل نیتونو مطابق دي چې دنه چتول شي. امام ابو جعفر رحمه الله فرمایي چې د بيدا د کم مقام د په حدیث مبارک کې ذکر شوی دی نو دا د مدینه منوره بيدا ده. نو دا لخر چې څنګه با پس مکه کې خصب شي او دا به د حضرت امام مهدی علیه السلام داسې علامه چې د دین ورستو په ټول دنیا کې د حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور هر یو چاته چې دین دا معلوم شي چې د حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور شوه دی. نو حدیث مبارک کې راځي جاء عبدال الشام وصائب العراق بیا بچ دې نو ډلې خلک د امام مهدی علیه السلام نصرت لا او بیعت لا راځي. او امام مسلم رحم الله یو روایت کې فرمایي چې په دې کور یعنی بیت الله باندې با یو لشکر حمله اور شي هغه د بيدا مقام ته ورسینه دا لشکر منځنۍ حصہ چې د پزمکه کې خصب شي لمبای او اخري حصہ دی په आवाजونه لګي دی په ورسرم بیا خصب شي خود لشکر په اخره حصہ کې اخرنه کس د بچ پاتې شي د په ذریعہ باندې بعد د لخر صورت حال د خصب کېدو دا با ټول خلق تخکار شي او د چشمدید گواہی او د بچ د هغه احوال او هغه خبر به بیا ورکی چې دا لخر
څنګه خصب شوی دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو لشکر با په خانه کعبه باندې یلغار کی خو چې کله د بیدا مقام ته ورسی نو د لشکر اول نواغله تر اخره پورې ټول به خصب شي. فرمایي چې ما ته پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره پوره لشکر اول نواغله تر اخره پورې دا به خصب کیږي؟ په دې کې هو غیر متعلقه کسان هم چې کوم بازار ته د ضرورت لپاره چې د نوراوتی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دلته کې هو خصب د اول نواغله د اخره پر ټول خصب پکېږي په میدان د محشر کې و بیا دي د خپل نیتونو مطابق کوچتول شي. نو عزت مند دادا حضرت امام مهدی علیه السلام هغه حالات یا واقعات چې دا په حدیث مبارکو کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ذکر کړی دي او دا تعلیمات د دې زمانه سره ډېر اهمیت لري. هر مسلمان ځان چې د دې احادیثونو د دې حالاتونو د دې واقعاتونو خبرول پکار دي ځکه چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړي شوی خبره دا د کانی کرخه ده د اسمان رارتاوي دي شي دا نور به نور کې دي شي دا د دنیا د نظام درهم برهم کې دي شي هو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خبر مبارکه حدیث مبارک دا غلط نشي ثابت دي دا دروغ نشي ثابت دي ځکه چې دا د الله د طرف نه وحی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سچ هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي نو دا د خپل ځان نه دی ویلي دا د الله د طرف نه وحی شوی ده نو دا وحی ده وحی غیر مطلوب حدیث مبارکه د وحی غیر مطلوب ویل کی نو دا واقعات دا چې دینو راتلو والدي سور علامه د قیامت چې پیغمبر علی السلام ذکر کړی دي څومره علامه زمون پته موجوده وخت کې هغه پوره شوی دی هغه موږ په خپل سترګو باندې لیدلې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي هم هو به اق حال او اق احوال چې د هغه محتراغلي نمازت مندو دا علامات قیامت کې حدیث د کولو کې او په دې باندې پرځان په کولو کې یو پیدا دا هم عظیمه پیدا ده چې په دې باندې د مسلمان ایمان زیاتی ځکه چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق خو هر مسلمان الحمدلله کوي رښتینه سچا پیغمبر دی خو نور هم د ایمان سیوا شي نور هم د یقین سیوا شي چې ګورا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوار لسنیم سو کاله مخکې کوم خبره کړې ده هو به حق خبره چې د محتا راضي او هغه حالات چې د ناغه پوره کیږي نو واقعي چې دا د الله پیغمبر دی او دا الله پاک چې دی نو دا رحم کرم دی په دې امت باندې چې دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په واسطه سره په ذریعہ سره الله پاک دغه حالات چې دا بیان کړی دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ سره الله پاک ته متعامل توفیق ورکړي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.